تاسو او ستاسو بچو ذمہواري موږ یو چې موږ په ځان باندې خپل مسلط کړي دي د هغو سره د تعلیم قدر نشته که نن د هغو سره تعلیم قدر وی نو زما بچی مسافر کېږي زما بچی عمري خو زه غواړم چې زما بچی د تعلیم یافته شي د کرونا نه یو ماشوم تر اوسه پورې افیکټډ نشته ډیسي صاحب بدرګار چیک کا نن وګوره نن په بایپاس کې یو سویمنګ پول کولاو دی چې په هغې کې 100 ډله به جمع روان وي د هغې نه کرونا نه لګي ستا په بایپاس کې یو پاک کولاو دی چې هر مازدیګر پکې بزرګرو خلک وي د هغې نه کرونا نه لګي خو چې زما بچه تعلیم غواړي علم حاصل غواړي نو هغه ته نن کرونا لګي آخر زه تپوس کوم چې کله په دهشتګردۍ کې سکول بند شو او د سوات یو ماشوم یاسې وي چې سکولونه کولاو شي نو هغې نه ملاله نه ورکولی کېږي انټرنیشنل ایوارډونه ورکولی کېږي او چې نن سکولونه بند دي او زما استاد وایي چې سکول نه کولاو شي زما والدین غواړي چې سکول نه کولاو شي نو د هغو دپاره هڅکړی دي ولې دا تفریق دی یو طرف ته دی هغې له ایوارډ ورکولی کېږي او بل طرف ته دی زما استاد زما پرنسپل هغه د جیل ته لېږلی کېږي دا تفریق موږ نه منو او زه هغه وزیر اعظم صاحب ته وایم چې وزیر اعظم صاحب زموږ سره هغه لاټ نشته چې په یوه ګنټه کې 3 پرچې پاس کړي زموږ واړه ډېر نالیاقه دي موږ غواړو چې هغو تعلیم حاصل کړي ستا امیلېګان خو ډېر تکړه دي په یوه ګنټه کې 3 پرچې پاس کړي او خپل پلاران د اعلی تعلیم لپاره اسټرالیا ته لېږي موږ سره هغه وسایل نشته او بیا بله ستاسو یو وزیر صاحب وایي چې ډالر ګران شي نو پاکستان ته فایده ده هی شرمېدلو چې په دې حساب سره نه پوهېږي چې ډالر ګران شي نو پاکستان دې ډوبېږي خو فایده ده ورته دا ستاسو وزیران دي خان دی مو د شرم مقام دی زموږ لپاره موږ نن چې دلته راغلي وو نو سیاسي پارټۍ باید وایم خو د یو پلار باید وایم تاسو مخاطب یو زموږ هم بچي دي موږ غواړو چې هغه دې هم سبا د ډیسي په کرسۍ کښېني هغه دې هم سبا ایس پي شي هغه دې هم پایلټ شي له دې ملک پاک دور د تعلیم یافته سړي په لاس کې زموږ د پي کې پی د پي ایس په شان نو چې هغه ته بیا د خپل حلقې د ابادۍ په تم دی موږ غواړو چې دا معاشرې دې دومره ترقي وکړي چې کوم ترقیاتي ملکونه دي چې د هغې په صف کې ودرېږو د هغې په صف کې موږ نه ودرېږو چې زموږ بچې تعلیم یافته شي موږ به د دهشتګرد لعنت نه ختمېږو چې زموږ بچې تعلیم یافته وي که داسې نه نو موږ به ټول ګاډو والا رشتو والا لویېږو او دغه شان دهشتګردي به کوو دغه شان غلاګانې به کوو او زموږ به هم دغه شان مشران راځي لکه نن چې روانې سم مسلط دي دا راغلي نه دي دا مسلط کړی شوي دي چې زما وزیر اعلی صاحب وایي چې زما سره اختیار نشته وزیر اعلی صاحب ډېر په افسوس سره ویل چې دا اختیار خو در سره شته چې یو دستخط پکې او استعفا ورکړې چې زه د دې قوم نمایندګي نه شم کولی چې زما شاته بل سړی ولاړ دی او زما په خپل باندې خپل دي چې دا خبره به نه کوي دې مشرۍ ته هېڅوک نه دي تیار خو صرف دغه خلک ورته ځکه تیار دی چې هغو د چا په واده کې نه راغوښتل نن هغه وزیران دي هغو د کلي په خیرات کې چا نه بلل خو نن هغه ستاسو امپیاګان دي عزتمندو د دې خبرو سوچ وکړئ پاکستان مسلم لیگ همیشه د ظلم خلاف اواز بلند کړی دی دې قوم له تعلیم ورکړی دی دا پاکستان حاصل کړی دی د دې پاکستان د ترقۍ ذمواري د پاکستان مسلم لیگ په سر ده موږ به د PSM سره د هغې وخته پورې ولاړ یو چې تر څو پورې د سوات یو سکول کولاو شوی دی هر بچی سکول ته تللی دی انشاءالله موږ به د هغه پورې د دې روډونو کې ناست یو د دې خپلو پرنسپلانو سره د دې خپلو استادانو سره به انشاءالله موږ دغه شان ولاړ یو موږ به مخکې ورسره ولاړو بیا به ولاړو او موږ د په جیلونو او پروفایلو سندرې دا جیلونه او کړۍ د ځوانانو لپاره دي لاول به انشاءالله کړۍ موږ ته لګي وروسته به زموږ د پلارانو ته لګي ډېره مهرباني ورسره